عبدالله ابن سلام هم په يهودیت باندې او د تورات غټ عالمو د صحابي دی رضی الله عنه. دی اوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته براتلل، یهود ملاقات به وکړو، تپوسونه به وکړل، بیا بلاړل. دی اوزل رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی او درې تپوسونه د نه کوم چې دا تپوسونه د پیغمبر نه علاوه د دې جوابونه بل چا سره نشته. نو کتا ما ته جوابونه راکل نو ته رښتینی پیغمبر او کچره جواب دی رانو کنه ته بیا پیغمبر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې وایا وته وی چې ډومبه د قیامت نه خسده ابتدا. دا الله رسول وته فرمایل چې نارن دا به یو اور وي مشرق کې به پیدا شي او هغه په طرف د مغرب رواني او دا خلق به جمع کوي. دا د قیامت ډومبه نه خده. بیا غدویم سوال وکړو وی چې جنت ته جنتیان لاړ شي د دې ډومبۍ ملمستیا بسي. دا الله رسول وته فرمایل زیادت کبد الحوت، حوت یو مې ده د هغې د انې سیوایي حصه ده ټوکړه ده هغې سره یې ملمستیا کېږي. هغه مې به څنګه وي د هغې ذایقه به څنګه وي هغه الله ته پته ده. دا به ډومبۍ ملمستیا د جنتیان. درېیم تپوس وې د نه کوم هغه دا دی چې بما یشبه الولد، دا ماشوم کله پلار پسې لاړ شي کله مور پسې لاړ شي، کله ماماګانو پسې لاړ شي او کله پلار پسې ترونو پسې لاړ شي. دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې کله د سړی اوبه د زنانو په اوبو باندې سابق شوي وړاندې شوي نو بیا د پلار شکل شباهت اختیار کی، او چې کله د مور اوبه مقدم شوي د سړی په اوبو باندې نو بیا د مور او د ماماګانو شکل شباهت اختیار کی. عبدالله ابن سلام وی چې بالکل ټیکو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زه گواهی ورکوم چې ته د الله پیغمبر. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما ته د دې څه مخکې پته نه وه چې تا ما نه تپوس وکړو. جبرائیل علیه السلام راغلی او ما ته یې وی دومره پکې عاجزي وه او الله جل شانه خپل پیغمبر پاتې کولو نه. وی دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ما ته رالو ما ته یې وی چې داسې ورته وایه. جبرائیل علیہ السلام خو فرښته ده، هغه خو د الله په امر سره کار کوي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. الله پاک وحی راوست دین اندازه ولګوي چې فرښتې د الله جل شانه نه دا فرښته به څومره وخت کې راغلي، سکندونو حساب هم نه دی. سرعت رفتار صحت نشته. عبدالله ابن سلام وی چې دین پس به چټکه وین بیا به یا رسول الله یا رسول الله، اے د الله پیغمبره چې مسلمان بنو بیا به وی یا محمد یا ابوالقاسم. یهودیانو بوي بیا وته فرمایل چې اے د الله رسوله ته یهودیانو پسې خبر واسطه دا غي مشران هغه وغواړه او زه دلته پټېږم، ما ته زه وایې چې ته پټېږم او دی یهودیانو نه زما باره کې تپوس وکړه او زما باره کې ورته بیا ووایه چې دی څه وایي. دی ورته وفرمایل چې دا انهم قوم بهتون، دا داسې خلق ته چې سرګردان او پریشان دي، یعنی اطمینان نشته، ژبه یو نه ده، کله یو شان او کله بل شان. وی ته دی راوغواړه. د الله رسول یهود راوغوستل، یهود براتلل مجلس کې ناستي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یهودیانو ته دین وړاندې کو چې مسلمانان شي. هغه وی چې نه، وته وی چې خداره ته وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی؟ عبدالله ابن سلام سے پټ دی، اوس تاسو کې هغه څنګه کس دی؟ نو دی وته وی چې هغه عالمنا وابن عالمنا سیدنا وابن سیدنا، هغه زمونږ سردار دی او دا هغه پلارم زمونږ سردار او دا عالم دی لوی په مونږ کې او دا هغه پلارم غټ عالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایي که چېرې عبدالله ابن سلام مسلمان شي نو بیا نو یهود وی خدای دې نه کی چې هغه مسلمان شي، هغه نه مسلمانېږي، دومره غټ عالم کله زمونږ دین افضل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن سلام ته آواز وکړ، هغه راووت، هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چې دا وی د یهودیانو رنګونه زیړ شو. نو دغه وخت کې بیا ماغه یهود چې وی چې شرنا وابن شرنا، دام شریر سړی دی او د پلارم شریر سړی.
دام ډیر خراب سړی دی، د پلار هم ډیر خراب سړی و. عبدالله ابن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله ما وینا چې دا یهودیان دومره دغه قوم دا ډیر بې ژبې قوم دی، انهم قوم بهت